انتہائی واجب الاحترام کشران و مشران اوریدونکو، اللہ تبارک و تعالی پمونگا و تاسو باندی عظیم انعامات کړی دي. خو په هغې انعاماتو کې یو څو نعمتونه داسې دي چې د هغې څه مثل نشته، بلکې د الله تبارک و تعالی د ټولو انعاماتو شکریه انسان ادا کولی نشي. که دی خپله ټوله زندگی د الله تبارک و تعالی په عبادت کې تیره کړي او دی د الله رب العزت نافرمانی بالکل ونه کړي او دی د الله رب العزت د یو نعمت شکریه ادا کوي او دا په عوض کې پیش کوي، نو دغه هم کمه ده. خو بیا هم چې انسان د الله رب العزت بندگی کوي او د الله رب العزت عبادت په اخلاص سره کوي او د دین او د اسلام او د الله او د رسول د احکاماتو اتباع کوي، نو سره د دغه نه الله تبارک و تعالی په دغه باندې د انسان لا ډېر لوی نعمتونه په آخرت کې ورکوي. نو په هغې کې د ټولو نه عظیم الشان نعمت یو دا دی چې انسان له الله تبارک و تعالی زندگی ورکړې ده. دا انسان الله تبارک و تعالی دنیا ته رالیږلی دی د پاره د دې چې دا انسان د الله رب العزت بندگی او عبادت وکړي. نو یقینا چې دا یو ډېر لوی نعمت دی په انسان باندې. اوس که دا انسان دا نعمت د خپله زندگی دا په سمه طریقه باندې تیری نو هم تیریږي، او که دی د خپله زندگی د الله په نافرمانی کې تیری نو دا هم تیریږي. خو په دې کې بهترین انسان هغه دی، غوره انسان په دې کې هغه دی، اعلی انسان په دې کې هغه دی چې د الله تبارک و تعالی تابعدار جوړ شي، د الله د رسول تابعدار جوړ شي. نو دا په دې کې غوره انسان دی، ځکه دی خپله زندگی دا په صحیح ځای کې استعمالوي. او د زندګۍ مثال د واورې دی. کله چې انسان د ګرمۍ په موسم کې دا واوره راوالي او دی دا په یو لوښي کې کیږي، نو لږ ټیم بعد د دې انسان د دغې لوښي نه یخې یخې اوبه ځان له استعمالوي. اوس کو دا انسان دا واوره راوالي او داسې هسې په یو ځای کې کیږي، نو د دې واورې نه دا انسان بالکل چې دی نو څه فایده نشي اخیستی، هسې به دا ضایع شي، هسې به دا ویلې شي، دی به بیا یخې اوبه ونه څښي. نو دقه شان د انسان د زندګۍ مثال دی. که چېرې دا انسان د خپله زندگی د الله او د الله د رسول او د دین او د اسلام مطابق تیری، دی د خپلې زندګۍ نه پیدا لی او په ورځ د قیامت باندې او د آخرت په زندګۍ کې به دته الله رب العزت بیا د دغې په بدله کې انعامات ورکوي، او دی به ځان له بیا وروستو ټیم په ټیم باندې د الله رب العزت د نعمتونو نه خوراک کوي او څښاک پتې نه کوي. او که دی د خپله زندگی هسې په دنیا کې استعمال کړي او دی پکې د الله احکامات ونه پیژني، د الله په احکاماتو عمل ونه کړي، د الله د رسول اتباع ونه کړي، نو بس د ده زندگی به تیره شي، خو ده ته فایده نه میلاویږي، ځکه ده د زندګۍ د استعمالولو هغه طریقه یې زده کړې نه ده. نو اصل کې زندگی په ښکلي ځای کې استعمالول پکار دي، ځکه قرآن مجید کې الله تبارک و تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت لپاره مې پیدا کړي دي. نو مونږ دنیا ته چې راغلي یو، دنیا کې الله رب العزت مونږ ته زندگی را کړې ده، نو دا د الله رب العزت په مونږ باندې یو احسان دی، او مونږ یې د دې لپاره پیدا کړي چې مونږ به د الله عبادت کوو. او د دې بدل زه مختصر غونډه کې یو مثال درکم. مثال په تور زمونږ د دې علاقې یو کس دی او دی لاړ شي بار ملک ته،
نو د دې په یو مقصد باندې ځي، دې په یو سوچ باندې ځي، دې په یو فکر باندې بار ملک ته ځي. اوس کو دې انسان د خپل سوچ او فکر هلته کې برابر وساته او هغه خپل مقصد یې هلته کې وکړو، نو کله چې دې مسافري وکړي او واپس راشي هر یو انسان ورته خوشحالېږي، ځکه دا هغه خپل مقصد هلته کې پېژندي هغه کوي. او کم یو انسان چې د دې ځای نه لاړ شي او هلته کې بیا هغه خپل مقصد نه کوي، مطلب پیسې نه ګټي یا کار نه کوي، هسې ناسي په فضولیاتو کې خپل وخت تېروي، نو دی چې بیا کلي ته راځي نو هر یو کس وایي دا لوپر دی. نو دقه شانتې دا انسان الله رب العزت دې دنیا ته رالیږلی دی او مقصد یې ورته هم ښودلی دی چې ته به زما عبادت کوې، زما بندګي به کوې. نو که دا انسان په دنیا کې د الله بندګي کوي، نو دا انسان د الله په نسبت باندې غوره بنده دی او دته الله رب العزت په آخرت کې بیا لوی مقامات ورکوي. او دې د الله د رسول اتباع کوي، دې د دین او د اسلام سره خپل تعلق ساتي، نو دې د الله رب العزت په نسبت باندې اعلی انسان دی. او کم یو انسان چې په دنیا کې د الله د عبادت نه کوي، د خپل زندگی هسې دغه شانتې استعمال کی، نو بیا ورسره الله رب العزت حساب او کتاب کوي. او د کم یو انسان سره چې الله حساب شروع کو، نو دا انسان په نقصان کې پریوتو. نو هر یو عمل د دین چې دی دا به په اخلاص باندې کول غواړي، هغه که مونځ دی، هغه که زکات ورکول دی، هغه که روژه نیول دی، هر یو عمل د دین چې دی نو دا به په اخلاص باندې هر یو مسلمان کوي. او ځان به د فضولیاتو نه ساتي. نو فضولیات بیا په ډیرو قسمونو باندې دي. د فضولیاتو تعلق چې دی نو د لاسو سره راځي، د خپو سره راځي، د سترګو سره راځي، د ذهن سره راځي، د وجود سره راځي. نو هغه فضولیاتو نه به ځان ساتي، مطلب د الله نافرماني ده او ته ورله په دې خپو باندې روان شي. د الله نافرماني ده او ته په دې لاس باندې هغه راشوکوي، پردی غلا کوي، پردی ډاکه کوي، په پردي حق باندې قبضه لګای، نو دا د لاسو ډاکه ده. دغه شانتي د سترګو حفاظت پکای، په سترګو باندې با غیر محرمه زنانو ته نه ګوري، او کو په لاره باندې روانې نو په داسې اندازه به روانې چې بالکل لا سترګې ښکته هم نه کړي، هسې نه چې د شیشې نه وتمبېږي، او بالکل چوتې به هم نه ساتي، هسې نه چې په پردۍ زنانه یا په نامحرمه زنانه دې سوچ او فکر چې دی نو دا ولګي، نظر دې پې ولګي. نو په داسې انداز باندې به ځي چې نه به بالکل بره ګوري او نه به بالکل کته ګوري. نو دا تا د سترګو حفاظت وکړو. دغه شانتي سوچ او فکر ذهن زړه دا به هم صفا ساتي. نو په سوچ او فکر کې به کوشش دا کوي چې د الله نافرمانی را نشي، کوشش به دا کوي چې زه چېرته غلط سوچ ونه کړم، کوشش به دا کوي چې زما دا ذهن او زما دا زړه په غلط ځای کې استعمال نشي. نور خو انسان دی دته به شیطان وسوسې غورځوي، خو دی به په هغې باندې عمل نه کوي، او کو عمل پې کوي نو دی به د شیطان تابعدار جوړیږي. او چا چې د شیطان اتباع وکړه نو دی به د قیامت په ورځ د شیطان سره بیا پاسي. نو شکر الحمدلله الله رب العزت مونږ او تاسو مسلمانان پیدا کړي یو، او د هغې سره سره مونږ ته یو داسې ځای راکړی دی چې مونږ ته په عبادت باندې پابندي نشته. مونږ پکې ځان له د خپل دین پرچار کولی شو، مونږ پکې کل عام د الله تبارک وتعالی عبادت کولی شو، بالکل مونږ ته څه رکاوټ نشته. خو مونږ ته رکاوټ یو شیز دی، هغه شیطان دی، او دا شیطان زمونږ ازلي دشمن دی. کله چې الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام پیدا کو نو د فرشتو نه مشوره واغسته، او بیا چې آدم علیه السلام الله رب العزت پیدا کو نو شیطان د هغې وخت نه د آدم علیه السلام د سجدې نه انکار کړی و، او دا زمونږ او ستاسو بابا دی آدم علیه السلام. د انسانانو ابتدا د آدم علیه السلام نه شوې وه. د هغې وخت نه واله تر د قیامت د ورځې پورې څومره انسانان چې راځي، د دې انسانانو ازلي دشمن دغه شیطان دی،
او دې موږ ته په هر محاذ کې ولاړي چې دا انسان زه په څه نه څه طریقه باندې د الله نافرمانه جوړ کړم. نو اوس د یخنۍ موسم دی او په دې یخنۍ کې اودس کول دا ډېر ګران کاري، خو ګران نه دی، هغې کسانو ته ګران نه دی کم کسان د مونځ شوق ساتي. نو په دې یخنۍ کې تاسو په خپله باندې کتلي د خلق په چکرو له ځي، کالامونو ته ځي، که واورې شي بره د غرونو سرونو ته به واورو لهیجې سیلفي به پکې وباسي. خو که د مانځه خبره راشي، د قرآن خبره راشي، د مدرسې خبره راشي، نو بیا مشرانو له هم ساړه کېږي، بیا ځوانانو له هم ساړه کېږي. اکثر تاسو جماعتونو کې وګوره د سهار په مانځه کې به ډېر کم کسان مونځونه کوي، حالانکه د جمعې په ورځ باندې په جماعتونو کې ډېره ګڼه وي. دا ولې؟ خو بس دا بانې دي، زما سمې نه راځي، ماله ساړه کېږي او شیطان ورله هم خوند ورکړي، دا بړستن دا ورته خوږه ښکاره کوي په دغه ټایم کې. نو مونږ صرف د الله تبارک وتعالی د تابعدارۍ دپاره یو بړستن نشو پرېښودی، مونږ د الله د تابعدارۍ دپاره یو پوس غونده کې کمبل نشو پرېښودی چې مونږ د هغې نه راپاسو د الله ربالعزت عبادت وکړو. نو په خپله باندې سوچ پکار دی چې دا څومره کمزوري انسان کې راغلی ده، او حالانکه الله ربالعزت دی انسان ته اشرف المخلوقات ویلی دی، دا په ټولو مخلوقاتو کې غوره انسان دی. او قرآن کې الله ربالعزت د دې انسان تذکره کوي، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وی په تحقیق سره ما د انسان څومره په ښکلې ډانچه او سانچه کې پیدا کړی دی. نو الله راله ډېر بهترین ځیګونه تیار کړي دي. الله تبارک وتعالی زمونږ او ستاسو دپاره جنت خوښ کړی دی د مسلمانانو دپاره. خو که دې مسلمان غفلت ونه کو، که دې مسلمان ځان د فضولیاتو نه بچ کو، او که دې مسلمان د الله تابعداري وکړه، که دې مسلمان د الله د رسول اتباع وکړه، که دې مسلمان د الله عبادت وکړو، که دې مسلمان د خپلو وروڼو او د خویندو حقوق ورکړو، که د مور او پلار خیال وساتو، معاشره کې د مشرانو ادب وکړو، معاشره کې مشرانو په کشرانو باندې شفقت وکړو، د قرآن سره نسبت پیدا کو، نو بیا به دا معاشره الډې برابریږي. او دا دین خورول دا ګران نه دي. اوس مثال په طور موږ په دې جومات کې 100 کسان ولزه 100 کسان ناست یو، نو دا 100 کسان چې د ورځې یوه مسله یاده کړي او د یو بل سره دا مسله واړئ، بیا په سباله باندې بیا 100 مسلې نورې یادې کړي، نو داسې د ورځې یوه مسله دین به په خپله باندې خور شي او معاشره به زما استانه برابریږي چې زه برابر شم، ما د الله په احکاماتو عمل وکړم، ما خور له حصه ورکړه، ما چې دی نو د رور د حقوقو خیال وساتم، ما د والدینو د حقوقو خیال وساتم، بل انسان داسې وساتم، معاشره په خپله باندې برابر ده. زمونږ معاشره کې چې څه بې اتفاقي ده، څه نالګي ده، نو مونږ د یو بل سره بغض کوو، مونږ د یو بل سره حسد کوو، مونږ د یو بل سره نالګي ساتو، مونږ وایو چې دا بل مسلمان رور به څنګه په نقصان کې پرېوځي، دی به څنګه راغورځېږي او زه به څنګه کامیابېږم. که دا سوچ د مسلمان د ذهن نه ووتو، زمونږ معاشره په خپله باندې برابر ده. خو کمزوري زمونږ خپله ده، اول زما کمزوري ده، بیا ورپسې د نورو انسانانو کمزوري ده. نو چې مونږ او تاسو د الله ربالعزت هر یو حکم په اخلاص سره کوو، هر یو طریقه د نبی علیه الصلاة والسلام په اخلاص سره خپله زندګۍ کې راولو، د الله عبادت په صحیح طریقه باندې کوو، ځان د الله د عبادت نه خلاصو. او بیا نن خو د جمعې ورځ ده، نو نن به بیا د سنتو ډېر زیات چې دی نو پرېښودلی کېږي، ځکه د جمعې لمونځ چې وشي نو په دې دروازه باندې بیا داسې یو لینډ شروع وي. نو د دې جومات نه چې یو انسان ووتو، ډېر به داسې مشران چې هغه وځي ځان له بار په کور کې سنت وکړي، خو کوم چې دا ځوانان ووتو نو زما یقین نه راځي چې دوی بیا سنت وکړي. نو دا زموږ د نبي علیه الصلاة والسلام د سنتو سره مینه ده. دی به په کومه خوله باندې بیا چې دی نو د قیامت په ورځ باندې د نبي علیه الصلاة والسلام سره مخامخ کېږي. او دغه څه کوي نور هم ډېر سنت مونږ پرېښي دي. نو
د قیامت سخت ورځ ده چې انسان ځان په سنتو باندې جوړ کی او په دې ټولو سنتو کې یو سنت ډیر اعلی دی. ګورئ ها، دا به ستا سره قبر ته کوزیږي، دا به ستا په آخرت کې به کار راځي. او هغه دا ګیره ده، ګیره د انسان سره قبر ته کوزیږي. دا د ټولو انبیای کرامو سنت دي، د تمامو پیغمبرانو ګیرې وي، د تمامو نیکانو ګیرې وي، د تمامو صحابه کرامو ګیرې وي. څوک داسې نشي ولی چې د یو پیغمبر ګیره نه وه، څوک داسې نشي ولی چې د یو صحابي ګیره نه وه، څوک داسې نشي ولی چې د یو نیک سړي ګیره نه وه. نو دا د ټولو انبیاو سنت دی او دقه سنت په د انسان سره قبر ته کوزیږي. او خدای مکه کو یو انسان له په داسې ټایم کې مرګ راشي چې د دې انسان په هغه ټایم باندې تازه او نوی جامت کړی وي او دې چې دی نو په دقه دوران کې نور انسانان په قبر کې دفن کی او دې د قیامت په ورځ باندې دقه شانتي د جامت په حالت کې پاسي او خدای دې نه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام انکار وکړي چې دا زما امتی نه دی. نو دا څومره سخته خبره ده. خو چېرته مسلمان په دې خبره سوچ کړی دی؟ چېرته یو انسان په دې خبره سوچ کړی دی چې دا زه څه کوم، دا زه څه کومه؟ نو د ځان سره رحم دی. ځان کامیابول چې یو انسان غواړي، دنیوي کامیابی خو ټیک ته هغه انسان له پکار ده، خو د آخرت کامیابي هم پکار ده. دنیا کې چې انسان زندگی تیری نو دی به ځان له څه معاش کوي، خو زیات توجه به د آخرت په زندګۍ باندې ورکړي، ځکه هغه داسې زندگی د چا نه ختمېدونکې ده. نو که مونږ په داسې حیات کې د الله د رسول سره میلاو شو یا په داسې حیات کې د الله تبارک وتعالی سره مونږ مخامخ شو، نو مونږ به څه جواب ورکړو؟ مونږ په دنیا کې د یو معمولي غونډه کې احدي سړي سره مخامخ کېدی شو چې معمولي غونډه کې د دنیا په اعتبار سره هغه چوتي، نو چې دا کم رعایت د سره میلاویږي په کم حیات باندې میلاویږي، ښه په ادب سره، ښه په احترام سره ورته کیني او په قلاره قلاره خبرې کوي. حالانکې د دې ټولو بادشاه الله تبارک وتعالی دی او دقه الله رب العزت په د قیامت په ورځ باندې بیا د دې ټولو سره حساب کوي. نو په دې خبرو باندې لږه توجه پکار ده. د خپلو کشرانو چې دی نو خیال ساتل پکار دی چې زمونږ کشران د دین نه لرې پاتې نشي. په څه نه څه طریقه باندې دوی له چې دی نو د قرآن دپاره، د ناظري دپاره، د حفظ دپاره، د علم دپاره، د قاعدې دپاره د دین سره چې څومره وابسته دي، لکه تبلیغ شو، د دې سره چې موږ دا مشران هم جوړاو یو او د قرآن سره خپل نسبتونه او تعلقونه او خپل محبت د الله سره، د الله د رسول سره، د الله د کلام سره، د دې سره چې موږ محبتونه پیدا کړو، نو الله رب العزت په زموږ دنیا او آخرت دواړه ښایسته کوي. او کله چې زموږ تعلق د دوی نه کټ شو، نو بیا زموږ زندگی به په موږ باندې صحیح نه تیریږي، موږ ته به سکون نه میلاویږي، موږ ته به اطمینان نه وي، موږ به د زندګۍ په خوند باندې نه پوهیږو بیا. نو په دې خبرو باندې لږ نظر پکار دی. په خپله باندې هم د دین کار کول. څومره چې مشران دي نو دوی به د تبلیغ سره خپل جوړ ساتي، څومره چې مشران دي دوی به په تبلیغ کې وځي، سیروزه به لګوي، 4 میاشتې به لګوي، دغه شان چله به لګوي، کال به لګوي. مشران دي په دغه باندې نظر وساتي او کشران دي ځان له علم له ټیم ورکي، ځان له دې د ورځې څه نه څه مسایل یادوي. نو انشاءالله موږ به د دې دپاره پر روان کال کې د مشرانو دپاره د علم ځان له خپل ترتیب جوړو او کوم چې ځوانان دي د هغوی دپاره به خپل ترتیبي د روژې نه وروستو. او که څوک شوق ساتي د بعضو کتابونو، نو انشاءالله د مفتی صاحب جواد الله مفتی صاحب سره زمونږ خبرې شوي دي، هغه په خپله هم دا خبره کړې وه. نو که شوق ساتئ نو انشاءالله ستاسو دپاره به مونږ دغه ټیم وباسو، نو تاسو ته به هم پیدا وشي، موږ ته به هم پیدا وشي، الله به هم خوشحاله شي. او زمونږ مقصد دا دی چې زمونږ الله رب العزت راضي شي. الله رب العزت دې په دې باندې ما او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. کریم رب سم وویل سم واورېدو، په دې باندې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. یا رب څومره مسلمانانو پات شوي دي د ټولو مسلمانانو مغفرت تامه نصیب کړي. کریم رب څومره مسلمانان قرضدار دي، قرضې د خپلو غیبو خزانو نه پوره کړي. یا رب خاص کر په مسافرو باندې خپل رحم وکړي، د دوی چې کوم مقصد دی په کم سوچ او فکر باندې تللی دی الله په هغې کې کامیاب کړي.
یا الله زمونږ د الله سره خپل ځان سره تعلق پیدا کا کریم رب زمونږ محبت د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره پیدا کا یا رب زمونږ تعلق د قرآن سره پیدا کا کریم رب زمونږ کشران مشران نارینه زنانه ټول په دین باندې راوله یا رب زمونږ د لاسو د خپو د ژبې د جسم د هر یو اندام نه د دین کارواله کریم رب زمونږ د جسمونه په داسې ځای کې استعمال کا چې ته پې خوشحاله یا رب په داسې ځای کې مه استعمالوه چې ته پې ناراضه کېږي کریم رب مونږ بار بار حرمینو شریفینو ته بوزه یا رب د څومره مسلمانانو ضروریات دي ضروریات د خپلو غیبو خزانو نه ادا کا کریم رب څومره مسلمانانو پات شوي دي قبرونه د نور نه ډک کا یا الله د خیر معامله ورسره وکړه یا رب څومره ژوندي دي په عمرونو کې د خپل دین دپاره برکت واچوه او په وخت د ځنکدن راته دا درنه کلمه نصیب کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله